لکه منصور په سر د دار خیم لکه منصور په سر د دار خیم د لیونو د سب سردار خیم هرې ګناه نه مې زړه ډډه کوي هرې ګناه نه مې زړه ډډه کوي خو ستا د مینې ګناهګار خیم د ښکلي فن د لوړو څوکو په سر د ښکلي فن د لوړو څوکو په سر ډنډ اوبه نه یم ښه ابشار خیم د ګل سرخي د یار شوخي پستا یم د ګل سرخي د یار شوخي پرستا یم غزل مې پن زه یې پنکار خیم او د پښتونخوا د لنډې زنې په سر د پښتونخوا د لنډې زنې په سر زه یو تور داغ د تل سالار خیم ملګرو سالار یمه سالار زما ادبي او قلمي نوم دی اقبال حسین راته خپل خوږ مور او پلار ایښی و دغه دوه نامې دي چې د ځان سره مې تړلي دي د شعر او د فن او د ادب دنیا زه به دا ووایم چې ما ته لا دا احساس نه و شوی چې زه شاعر یم ادیب یم بلکې د اوسه پورې د ملګرو د دوستانو د یارانو او د مینوالو مینه ده هغې وایي هغې زما شعرونه خوښوي او هغې دغه مقام راکړی دی کله چې ما نه محسوسوله چې یا زه شاعر یم یا به زه شاعر کېږم د هغې وخت نه د ښه شعر خواږه به ما محسوسول خو د ژوند چې څومره هم خوشحالۍ او سهولیات دي او مینه ده او دوستان دي ما ته ناز دی په هغوی باندې د دغه یارانو دوستانو د دغه ادبي لوی لوی شخصیاتو لکه زه به د ساحل صاحب نوم والم زه به د عبدالرحیم روغاني نوم والم زه به اباسین یوسفزی صاحب یاد کم زه به حنیف قیس یاد کم دغه شان نور بلا هستیانې شمس الاقبال شمس دا به د دې ناستې د دې خواله تګ دوی ما ته هغه د هغه پاپلې پل والا او پلې بختور شه سبا بل واخله تر دې ځایه را رسولی یم څنګه چې یم تاسو خوښ کړی یم د دانوي د دیر د ډېرې غیرتمندې پښتنې خاورې د دانوي کلي چې انتهایی تعلیم یافته او انسان دوسته بشر دوسته خلک پکې پاتې کېږي او اوسېږي دغلته مې د ژوند هلې ځلې تېرې کړي دي ناز راته په دې دی چې د کور نه راته ادبي غیږ یا ادبي ماحول ملاو شوی دی ځکه چې زما پلار زما بابا هغه د شعر او د ادب او د کلتور د دې ډېر په کلکه باندې چې کوم دی نو دایي او د دې ساتونکی و دغه ادبي سفر روان دی چلیږي به او شاعر او ادیب ته چې معاشرې کم قام کم حیثیت او کم عظمت ورکړی دی نو زما دا یقین دی چې انشاءالله دا خاوره به ډېر لوی لوی چې کوم دی نو ادبي شخصیات پیدا کړي او پیدا کړي هم دي یو څو شعرونه به خپل وړاندې کړمه چې ډېرو مختلفو سندرغاړو ویلي دي خلکو خوښ کړي دي لکه مثال په کټ د جنازې مې غوړېدلې وې که نه د قبر په خازو مې جړېدلې وې که نه زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تېرېدله په ما پسې سرتوره راوتلې وې که نه چې زه دې په ارمان د یو مسکا لاړم لحد ته چې زه دې په ارمان د یو مسکا لاړم لحد ته زما په مینه بل ته خندېدلې وې که نه او چې کله یې راغونډ کړم د لټې په سپین کپن کې چې کله یې راغونډ کړم د لټې په سپین کپن کې د سترګو نه دې اوښکې څڅېدلې وې که نه زما د بېوسۍ او بېارزۍ د مرګ نه وروستو د خپلې سنګدلۍ نه اوړېدلې وې که نه او سالار دې د رخساره شرمېدلی و کفن کې سالار دې د رخساره شرمېدلی و کفن کې ته وایه د سالاره شرمېدلې وې که نه دغه شانتې که تاسو لر دیر بر دیر په دې کې د شاعرانو ادیبانو اندازه لګوئ نو زما په خیال تاسو ته به په هر کور کې چې کوم دی نو یو شاعر میلاو شي ستا د یاد سره مې یاره زړه راډک شي
ستا د یاد سره مې یاره زړه راډک شي چې په چغو چغو وجاړم سپک شي په ډیو به دې د سترګو موندی کېږي په ډیو به دې د سترګو موندی کېږي چې د زلفو په ځنګل کې دې څوک ورک شي او چې د حلق نه یې د مینې زهر تیر شي شعر دی جي چې د حلق نه یې د مینې زهر تیر شي لیونی شي یا شاعر شي یا وچ کلک شي یو دوه شعرونه نور دي چې ستا دې ساده ادا له څه نوم ورکم ستا دې ساده ادا له څه نوم ورکم ډکې د غریب خندا له څه نوم ورکم او زما شډله ځواني زار شلته زما شډله ځواني زار شلته دغې ارزو دعا له څه نوم ورکم او په سادګۍ کې دې شوخي پټه ده په سادګۍ کې دې شوخي پټه ده دغې تنه برېښنا له څه نوم ورکم د زړه په کور کې مې د زړه سره جرګه کړې ده د زړه په کور کې مې د زړه سره جرګه کړې ده ملګرو ما خو یوه نوې فیصله کړې ده اوس که اغیارو سره ځي که رقیبانو سره اوس که اغیارو سره ځي که رقیبانو سره ما ترې د ځان د رانغښتلو اراده کړې ده او د دلاسې لاس به اوس څوک زما په سر راکاږي د دلاسې لاس به اوس څوک زما په سر راکاږي چې ما پرې ناز لیدو هغې راته غوسه کړې ده او شعر دی پکې جي چې زمونږ د مینې ګنګوسه زمونږ په چم کې پرون زمونږ د مینې ګنګوسه زمونږ په چم کې پرون یو جینۍ بلې ته د کور په دیواله کړې ده